میدان کې ودرېږه په ځان ګویو کا تا چې د ځان نه شروع وکړه بل څوک د چا زویره چې د هغې به سړی لحاظ کوي موږ هغه خلک یو په کلاو غوږونو دې زموږ مخالفین واوري موږ د خپل ځان لحاظ والا نه یو موږ د بل لحاظ نشو کولی په باطله کې د هیچا لحاظ نشو کولی یو سړی توحید سنت کې راځي زموږ رور دی د هغه سپلای زموږ د سر تاج دی چې هغه توحید سنت بیانوي توحید سنت مقابله کې راځي نو موږ ډېر ګران خلک یو زموږ تاریخ په دې باندې گواه دی زموږ د مشرانو تاریخ په دې گواه دی پوه شوې موږ چړکی چاکوانو تورو د لاندې لوی شوي خلک یو زموږ مشران داسې یو موږ خپلې خبرې نه واپس کیدونکي خلک نه یو ها په دلایلو میدان کې یو خبره یو سړی غلطه ثابته کی په دې ممبر یې وایي او په دې به هم توبه وباسو موږ هغه خلک یو موږ که څوک نه پیژني نو موږ دې وپیژني او که څوک پیژني نو خپل خیال دې کوي دا وي داسې دی دا داسې دولس جل دی پوه شوې دوه کم څلېښت کاله خو زما وشله دې ځای کې زه پورې چې پاته کېږم کومه ما ویلې ده چې پخوا هغه دین و نن مې ویل دي چې هغه دین نه دی ما چې دې علاقو کې خبره کوم درته دې علاقو کې دوه کم څلېښت کاله زما دغه ځای کې کېږي په اوله ورځ چې کومې ته موږ بېدیني ویلې ده هغه نن بېدیني ده پوه شوې د دوه کم څلېښتو کالو کې څوک مور راوړی نشي ثابتولی چې د رسم وادی هغې کې ما نکاح تړلی زما چیلنج چې چا ثابت کو زه به 1 لاکھ روپۍ ګول ورکړم تاسو ټول پې ګوان شئ نشي کېدی زه د میدان د واده نه پاسېدلی یم څو ځایه ځم نه زه خپل محله کې د چا نکاح نه تړم هم بھئی د فاطمې شانې لور واده یې فاطمه حضرت یې داسې واده کړ ده ته داسې ودولو ته تیاری او جی ازا نکاح تله تړم ته خپل زوی له واده کوي صحابه کرامو ودونه شوي دي د محمد رسول الله واده شوی ده صلی الله علیه وسلم هغه شانې ته تیاری بالکل ټیک ده سمه خبره ده که هغې ته تیار نه څوک وګوره چې تا له نکاح وتړي ما نه یې تړلی الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ د دې قوم خیر خوا یو حق پرست او باطل پرست چې پیژنې چې خبره کوي یا مسله کوي او د دې جی فایده یې وه پوه شه باطل دی او حق پرست چې پیژنې چې مسله کوي ستا روپۍ تا څخه پاتې کېږي ستا عزت تا څخه پاتې کېږي نو پوه شه چې دا سړی رښتیا و بیا نن چې څومره ذمواري د علماو ده دا د دې نه مخکې نه وه ګیلې مه کوئ د خلکو موږ سره روانه ده زرزله دې روانه وي موږ دې ته خوشحاله یو پوه شوې زموږ شیخ سره د پوره صوبه سرحد هغه دور کې صوبه سرحد یې ورته وي د ټولو روانه وه پنجاب ته تللی و شیخ القرآن رحمه الله لاهور کې یو کال اردو کې هلته درس کړی و لنډ هلته علما جمع شوي حضرت دا تمام سرحد ستا ولې خلاف دی وی زه وایم قرآن منو او سنت منو هغوی دا یو خبره خو که خو دا د سنت مه کوه که نه نو دا خو دې ته څوک تیارېږي وی دا خو د اختلاف نه ده وی دقه اختلاف دی موږ خو نور څه نه دي ویلي موږ وی هر عمل خپل د قرآن سره مطابق وکړئ پوه شوې دغه اختلاف دی موږ سره نور څه شی دی بهذا الکتاب اقواما الله په دې کتاب باندې لوی لوی قومونه اوچت کړي دي پوه شوې او دا چې د شاه ولی الله رحم الله خاندان دا کار کړی دی تا ته پته شته لاسونه ولا خلکو دا ګوتې کټ کړي دي تا په دې لاسونو د قرآن تفسیر لیکلی دی تا په دې لاسونو د شیعو رد لیکلی دی دا لاسونه ګوتې کټ شي دي اشاعت توحید والو خبرو بس ګیلې دی یو بل نه کوئ دې باندې د خلکو ګوتې کټ شوي دي دې باندې زموږ شیوخو بچو ته زهر ورکړی شوي دي دې باندې زموږ شیوخو باندې تیری چړکۍ چلیدلی دي بلیډونو سره غوڅ شوي دي دې باندې زموږ شیوخو ته علامه قاضي صاحب باندې د چریز ګوله استعمال شوي دي زه د کم تاریخ تا ته ووایم دا د وینو ډک تاریخ دی په ویښه په بهادرۍ که څوک یې کولی شی راځئ کنې دې ته مه نږدې کېږئ که بیا سبا خفه کېږي دې ته مه نږدې کېږه لیکن د خدای رضا په دې کې ده
چې ما ته قرآن لېږلی دی چې دا قرآن دی قوم ته وښیه. نن ښیي نه، څوک چې ښیي تمامه دنیا نیکان بدان ورپسې دي او دشمني ورسره شروع کړې ده. لیکن دا خو څه ناشنا خبره نه ده، دا څه نننۍ خبره نه ده. دغه دشمني چې نن خلک کوي دا نبی علیه الصلاة والسلام سره شوې ده، د دې نه زیاته شوې ده. نو ته چې د نبی علیه الصلاة والسلام والا ډیپټي کوي، ولې هغه دشمنان بس دا نه وي؟ دا د ګیلو خو نه دي چې سړی ګیله کوي. شیخ القرآن رحمه الله فرمایل چې دا توحید سنت میدان دا یو خړ دریاب دی، دی کې بڑی اول نه به ووایي دا به رون شي، خو اول کې دا خړ سیلاب دی، بڑی به اول نه ووایي هغه نه ته ورته ګډ شي پس ته بڑی راکاږي، بیا بڑی نه راښکلی کېږي. د دې وجې دا د هر چا کار نه دی او د دې وجې دا هر څوک بیانوي هم نه، ځکه چې دا خو تمامې دنیا له به جواب ورکړي. په آباد دنیا د څوک دوست نشته دی. ها په قرآن کریم د خپل شو هغه تا ته د رور نه د پلار نه تا به ښه ګڼي، خو چې په دې د خپل کو په دې چې خپل نه و جو نن د خپل دی اثار د دشمن دی. چا چې دنیا کې رښتیا ویلي دي هغه ته تکلیف ملاو شوی دی، انبیاء ویلي دي تکالیف ملاو شوي دي ورته. پرایست حق پرست یو غننا سپر طاقت فرعون دی، بل غننا موسی او هارون علیہ السلام دی. یو حق پرست پکې را پاسېدلی دی د قوم د فرعون نه دی، ایمان ځان سره مضبوط ساتلی و. لیکن چې موقع راغله هغوی دا موسی وجنو، هغوی اتقتلون رجلا، تاسو داسې سړی وجنئ ان یقول ربی الله، چې هغوی زما رب الله دی، دا سړی وجنئ. زر کسان ورپسې ولېږل فرعون او د تقریر خپلو کو غر طرف ته روان شو. زر کسان یو سړي پسې لیږي، یو سړي پسې زر کسان څنګه لیږي؟ زر یې ولېږل، څه لیوګانو مات کړه، چا سره څه وشله، څه په تښتېدو رالل. وی څه چلو شو؟ وی من خو لیوګانو ځنې رانه ووژلل، هغه باقي چې پاتې شي و نو هغه پانسۍ ته وخېږل، هغه یې هلته مردار کړه. یو پسې زر لیږي، زر ستا به هم زر دشمنانی. که ته هغه شانې خبره کوې، ہاں ہر چاہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیا جستا مزیدی روپے شتے، لیٹے شتے، چاول شتے، چرگ شتے، ہر سے تیار دی. کتر اشتیاو تر اشتیاو ہے، دروغ تا دروغ ہے، حق تا حق ہے، باطل تا باطل ہے، سنت تا سنت ہے، بدت تا بدت ہے، اور رسم تا رسم ہے. پاپا دا دنیا دی ملگری با کمی، سم بدر تا کم گوری ندی گوری. من خود ټوله دنیا روانه ته تیار یو، ټوله دنیا دې موږ سره روانه وي، خو چې زمونږ او زمونږ د رب په منځ کې دوستي قایمه وي، تمامه دنیا دې روانه وي. پوه شوې؟ موږ ته داسې تربیت راکړی شوی دی، موږ د هېچا پروا دنیا کې نه کوو. مرګ هر چاله دی، مري به یو به هم نه پاتې کېږي. لیکن سمه خبره کول دا د جماعت شاعت توحید و سنت تاریخو. اس کے سوک سستی کئی دا ارکانو غلطی بئی، ارکان بئی سستی دا شیوخ طرف ندانش داری. زمان شیوخوں خپل ساگ بے گرزول او پا جماعت کی بچات بیان تا نپریخل، ولی دا مولا اخلاق کا رکی کنا ننم تی دشمنی کی گی، ولی کی گی پدی کی گی چه منگ بیانونا او دو چه بیانی خوجو دا قوم تا خود زمان اخلاق کا رشوا. ځکه چې دین خلکو فایده واغسته، چا ولی که زړن که پیسې ته واغستې، چا دا پوکې ورکه دمې که پیسې ته واغستې، چا نکاح وتړه پیسې ته واغستې، چا خاتونه پې د مړي نه د مړي واغستل، چا ختم که چا ولې پې وخوړل. پوه شوې؟ ټولو ته نه دنیوي فایده اخیستې ده. دا صرف لیوانه جماعت شاعت توحید و سنت دی چې هغه دې ټولو خبرو الله ته ورکړ ده.
په دې باندې پیسې نه اخلي راشه رونو د الله کتاب درته بیانو الله دا درته خولی دی چې دا د پلار دی او ګوره دومره ځای درته ویلي چې دا د پلار دی دا حق دی دا یې درته خولی چې دا گاونډ دی یرونو هغسې گاونډ اختیار کړئ دا یې درته خولی دی چې دا د غم دی یرونو هغسې غم اختیار کړئ دا یې درته خولی دی چې داسې خادي ده نو یرونو دغسې خادي اختیار کړئ دا یې درته خولی چې داسې عزیزولي به چلئ هغسې عزیزولي وچلوه زمونږ د جماعت دقه غلطي ده که چاته بل څه غلطي معلومه وي هغه د موږ ته وښوي موږ به لرې کړو موږ به توبه وباسو که دا غلطي وي دا موږ کړ ده دا به کوو څو پورې چې زموږ ژبه خوځي که نه موږ د دې نه واپس کیو پوه شوې او دا سمه خبره ده او موږ مجبور یو پوه شوې او د دې دشمني د دې خبرو د بندیز کوشش نو دا نن نه دی دا نن نه دی قرآن کریم وی وهم ینهون عنه وینأون عنه وهم ینهون عنه وینأون عنه دوی بل د قرآن اوریدلو نه منې کوي په خپله هم د قرآن اوریدو نه ډډه کوي نو دا فایدهمند خلک دی نه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ نه هلاکوي مگر خپل ځان پوهېږي نه دا موږ څه وکړو په خپله قرآن ته رانغی بلې د قرآن نه منې که پوه شوې ځینې خو په تقریرونو کې دوستان وایي چې قرآن چا ملا لاس کې واغسته د ده خبره مه اورئ دا د کولو خبره ده آخر څه سوچ پکار دی نه دی قرآن کریم کې د دې قوم خیر دی نو دی کې د زنانو خیر دی نو دی کې د هر چا خیر دی د بیانونکي خیر به هلی چې د خدای رضا له وخو او که د خدای رضا له ونخو نو دی هسې وشلیدو استا پکې بیا خیر دی د نیت خراب و دی خو په جهنم ته لاړ شي او تا یې زده که ته په جنت ته لاړ شي دا اورېدونکي خو په هره موقع باندې خیر دی پوه شوې نن سالمه دنیا د دې خلاف شروع دی دا علاقه وه دغه ستاسو علاقې وي دغه پورې غړتالۍ وه رضایي خویندې دا ما جدا کړي دي څلور شپږ زامن یې ته نه پیدا کړي چې د رضاعت بیان وشو اوهو دا خو هغه زنانه وي چې هغوی غیرت وکړه هغوی ګوی وکړه چې یس زما خدا دا خو ما دې ماشومانو له پی ورکړي دا خو قرآن وایي دا شیخ دا خو خور ده دا به څه کېږي په زرګونو دي چې هغه غلي شوي دي چې اوس ته نه کډې ډکې شوي دي اوس څه چلو کو ورسره نو دا پکې داسې وي چې هغوی ووي چې خدای وبخه هر څه چې شوي دی غلطي شوې ده دې دواړو له خو ما پی ورکړي دي پوه شوې دا حالاتو دا چې قرآن بیان شي زنانه به پوه شي سړي به پوه شي په ښځو به ظلم نه کوي زنانه به پوه شي خپل خاوند به وپېژني زوی به پوه شي خپل پلار به وپېژني زوی به پوه شي خپله مور به وپېژني بادشاه به پوه شي رعیت به وپېژني رعیت به پوه شي بادشاه به وپېژني امی به پوه شي چې دا عالم دی او دا درجه ده